نو تاسو ته ډېرې غټې فایدې دي ډاکټرانو منډو نه د هغوی د لسو او د 15 زره د دوايانو نه د فیسونو نه د هسپتال کې د اډمیټ کولو نه تاسو ته به الله تعالی نجات درکړي. نو دعا به هم کوئ، صبر به هم کوئ او په یو ترتیب به راځئ، نو انشاءالله د ټولو به کېږي. فقط تېره هفته باندې راوړې خورۍ مې راوړې ده، شکر او ګردې مسله یې ده ډېره زیاته، نظر یې ختم شو مکمل. نو هغه هفته باندې مې ډایلیسیس دپاره راغوته برابر کړ او انشاءالله چې مولوي صاحب ته راغلي تېره هفته باندې دمکۍ دوایي یې راکړله. نو پرون چې مې روان شلې نو ټیسټ مې هلته وکړه، پیله ورځ باندې بره کې و، پرون یې چې کوم ټیسټ وکړو هغه تقریبا 9 ته راغلی و. نن یې مولوي صاحب پکې په جمع باندې لمونځ دا وکړو دلته کې، که نه یې به ده سجده نشله لګوی چې سجده به یې لګوله څه به یې باندې دا تکلیف و ډېر زیات وته. اوس مې راوسته دلته ناسته انشاءالله. تاسو دوی ساره مې اعلان وکړو، ما پسې سار د جمع لمونځ کړی دی. بالکل جمع لمونځ مې وکړ ته. نو زه د حال کې دا پیغام ورکوم مولوي صاحب انشاءالله ډېر ښه دم دی، راځئ ورته ورشکي په طریقه باندې چې کېږي انشاءالله به ټولې ته تکلیف وي. کوم ځای نه راغلی؟ بنو نه جي راغلی. او څومره وخت نه دا بیمار و؟ دا تقریبا 5-6 مهینې کې چې بیمار ده. یو ځای موږ نه په لاهور ته مې یو لاهور شاته رزالټ یې نه راوړی ته دلته لګیا بات یو دوایي اثر نه کوو. نو مولوي صاحب ته چې مې راغلی الله پاک شفا ورکړله، ډېر بار دی انشاءالله په خپلې پښې باندې راغی د 2 کورونه کړي 3-4 قدم به چې دا اخیستل نو رنج مې ورته نیوله چینګ چې پاشه مې وړو. لکه مخکې به 2-3 قدم هم نشو ګرځېدلی؟ نه 2-3 قدم به نشو ګرځېدلی. یاستې مولوي صاحب کور نه دی راته ما ورته چې دلته ته چینګ چې نسم چمدی چې نه د خپله پښې باندې درېمو په پښې باندې راغی دلته یې ناسته ښه برابر دی انشاءالله. ماشاءالله. اگر چې زمونږ دا کور او د دم ځای کافي فاصله ده، زمونږ دا کور او د دم ځای دا کافي فاصله ده انشاءالله. او مې پرون بلې پیله د هفته کې چې موږ غلی که نه ډېر په تکلیف و، تقریبا داسې 2-3 میټرې ته ما دلته په 100 روپۍ باندې چې ونیوله هوټل ته مې وړو، دا 3-4 قدم نشو اخیستی د ډاکټر صاحب نه. نو هغه په یو شی لیفټ مې چې کو پوړی کې به کار نه کوو. مولوي صاحب په پوړی کې سخته غونډه دي وړې دي، نو په پوړی چې د خپل اوچاته شو پرکودا شو، نو انشاءالله ډېر ښه برابر ده. دا وروڼو دی زموږ د جومات پوړی یادي هغه لږ واقعي د سختي دي. بهرحال مونږ وروڼو هم دا وایو چې تاسو څونه خلک راځئ، بېشکه راځئ او لږ صبر نه کار اخلئ، د صبر مظاهره کوئ، نو انشاءالله تعالی ټولو به کېږي الله تعالی. او چې تاسو صبر کوئ، ورورولي کوئ، نو موږ نه به کلم ترخه خبره د خولې نه بالکل به نوځي. ولې به وځي؟ د میلمانو احترام پکار دی. او بله خبره دا ده چې موږ به نوي ایجادات به موږ کوو، نوې به موږ په شوګر باندې، په کینسر باندې، د زړه والونو باندې به کار کوو.